زمونږ په دې دین کې د ټول نه زیاته توجه چې کومه ده او زیات زور چې دی نو هغه په دې باندې دی چې لکه تاسو د دې خپلو ماشومانو صحیح تربیت وکئ. څنګه چې د دې ماشوم تا په ځان باندې لکه دا پرس کړي دي چې د دې ماشوم خوراک او د دې څښاک او د دې جامې او کپړې او دا ضروریات دا چې کوم دی تا په ځان باندې فرض کړي دي چې دا بکې. نو مفسرین وایي چې د دې نه زیات فرض دا دی چې د دې ماشوم ته ښکلی تربیت وکړي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د هر چا خواهش وي چې زه د خپل اولاد ته او خپل بچی ته یو قیمتي چې کوم دی څیز ورکما، یو قیمتي سرمایه د دوی دپاره پرېږدمه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، چې یو پلار خپل بچی ته د دینه بهترین عطیه تحفه او بهترین څیز نه دی ورکړی چې هغه ته یې ښکلی ادب وښیي، هغه ته چې کوم دی نو اخلاق وښیي، هغه ته چې کوم دی نو خپله د قرآن او د حدیث د نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم سیرت مبارک دی او هغه چې کوم دی طریقې ورته چې کوم دی